روټۍ نه بغیر به میلمانه نه ځي. کتابونه وګورئ 4 واړه مذهبه دا وایي د مړي په کور کې خوراک کول ناجایز او ناروا دي. د مړي په کور کې بیا فقهاو لیکلي خلاصة الفقه یو کتاب دی هغې لیکلي دي که چېرته د لرې ځای میلمه راغلی نو ځان له د هوټل بندوبست وکړي. که هوټل چرې نه وي نو بیا چې څونه خوراک د مړي په کور کې وکړو د هغې د پیسې ورکړي. خیراتي دي د هغې پیسې صدقه وکړي، د هغې روټۍ دې صدقه وکړي، خبره به ختمه شي. جعفر طیار رضی الله تعالی عنه کله چې کله غم وشو نو نبي کریم علیه السلام مبارک صحابه راټول کړل وی راشئ وایي د دوی کره غم شوی دی نو دوی کره 3 ورځې تیار خوراک ولېږئ او موږ 3 ورځې څه کوو سهار نه به راغلي وو بالښت هم ډډه والي ښه مزېداره او لږ ساعت پس پکې چای تقسیمیږي او رانیغېږو او چای ورته څکو او چې د روټۍ ټیم شي دلته نه به لاړ شو روټۍ به وخورو دا درته چا ویلي دي. له دې وجې نه دا خبرې ختمې کړئ. د لرې ځای کم میلمه راغلی دا ټول زمونږ ګرونه دي، دا نږدې کورونه دي، هر چا ته اجازت دی ځان دې په وخت باندې خپل کورونو ته رسوي چې د هغوی څه کور کې وړاغېږي. دا نه چې بس هغوی به دلته کې الله جل جلاله دې بیا ټول خوشحاله کړي چې څوک راځي او که څوک نه راځي. له دې وجې نه دغه خبره ختمول پکار دي. په هغې غریبانانو باندې غم وي دلته کې ولا د روټۍ بندوبست میلمنو وکړه چې میلمانه څوک خفه لاړ نه شي، یو زر ځله دې خفه لاړ شي. دوی ماله راغلي که د الله رضا دپاره راغلي، که د الله رضا دپاره راغلي جنازه به یې کړي قبر کې به شریک شوی ما سره به په دعا تعزیت کې شریک شوي او بس سیده به خپل کور ته تللی. خبره ختم.